په پاکستان کې غربت چې دی هغه په کومه طریقه حکومت ختموي تاسو به اورېدلی وي. اوس حکومت وایي چې د کم کس سره 8,500 روپۍ لکه 8,000 او 500 روپۍ نو دغه کس چې دی دا غریب نه دی. دا د یوې ورځې نه دا چې د صافتې میاشتې د هغه سره پرتې نو دغه کس چې دی دا غریب نه دی. نو د غربت هغه پیسې دي چې دی هغه به چل کموي چې هغه مزدوري چې دا هغه بسې دي کموي. نن سبا په 8,500 روپۍ څه کېږي؟ لکه تاسو چې کوم کسان زیاتر زموږ کسان چې دي هغه کمزوري کسان او غریبانان به یې ګوري. نو 8,500 روپۍ چې دی خو نن سبا د ماشوم سره ومي نو دا په ملک ته مکمل غربت چې دی دا ختم کو. ټول خلک چې دی دا مالدار دی په 8,500 روپۍ باندې چې دی 3 تروړې وړه چې دی دا نه کېږي. لکه د وړو تروړې وایي نه ځه نو دا یوازې سړی وړه خوري یو تروړه پې تا وړه واغستل دغه شانتې غوړي دي پکې واغستل دغه شانتې چیني شوه چای شو دالونه شو نو دا هر سره چې ته راغونډ کړې دغه شانتې بیل شو د بجلۍ بیل د کور کرایي شوه د کور کرایي به نن سبا سوی تاسو به کتلی نو دوی وایي چې 8,500 روپۍ ورسره نو هغه غریب نه دی او هغه په پردي کور کې اوسېږي ځکه چې 8,500 روپۍ د هغه آمدنې په پردي کور کې به اوسېږي نو چې په پردي کور کې اوسېږي د هغې کرایي به هم ورکوي د بجلۍ بیل چې دی دا به هم ورکوي که دغه شانتې د ګیس نو ګیس بیل به ورکوي یا به لرګي چې دی دا به اخلي. نو دوی وایي چې دغه کس چې دی دا غریب نه دی. نو حکومت چې دی د عوامو سره ملنډې راغستې دی او خپل غربت کم پیسې دي چې دی هغه کموي چې لکه ملک غربت چې دی دا ختم شو نو هغه به دغه طریقه باندې ختموي چې هلته کې بس مزدوري چې دا کموي. اوس 8,500 روپو ته وګوره 8,500 روپو ته سوچ وکړئ چې په هغې کېږي څو. نو دا زموږ د حکومت چې دی کارونه دي او ناشنا خبرې چې دی هغه به د دې حکومت نه چې دی تاسو به واورئ. خپل رایه چې دی دا را سره لازم شریک کړئ.